الله الرحمن الرحیم. پارا نمبر 20 سورة العنکبوت آیت نمبر 41 صفحہ 640. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين مثال دا خلقوا اتخذوا من دون الله چنیولی دی هغی سوا دا اللہ نا اولیاء نور دوستان کمثل العنکبوت فشان دا مثال دا جولا گرے اتخذت بیتا جوړ کی یو کورا وان اوهن البيوت او بشکا زیات کمزورې د کورونو نه لبیت العنکبوت کور د جولاګي دی لو كانوا يعلمون کاش دې دی پوی دی ان الله بشکا الله تعالی يعلم پوی دی ما يدعون هغه سوچ دی بلی من دونه سوا د الله نه من شيء هر سیدا وهو العزيز الحكيم او هغه غالب حکمت والا دی. وتلك الامثال او دا مثالونه دي نضربها للناس لمونږ دا بیان او خلق د پاره وما يعقلها او نه پوهیږي په دې باندې الا العالمون مگر عالمان. خلق الله وذاك الله تعالى السماوات والأرض اسماننا وسبكا بالحق فحق سرا إن في ذلك بشك بديك لآية للمؤمنين نخدا مؤمنان دفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرا آياتنا مباركوك الله تبارك وتعالى یو مثال ذکر کئی او دې د پاره دا مثال الله تعالی ذکر کئی چې د الله نه علاوه څومره کافران او مشرکان هغه خپل بتان او خدایانو توازونه کوي. نه الله تعالی فرمایي چې هغه بتان اسم ندي هغه بیکار دا شانتي چې کوم یو مسلمان د الله تعالی نه علاوه د بل چا سره محبت ساتي او د الله تعالی سره محبت نه کوي او د الله تعالی احکامات هغه نه پوره کوي او د دنیا په داندو کې داسې ورننوتې وي چې الله دې نه هیر وي او داسې د دنیا د خلقو سره هغه دغه محبت وي چې قبر او حشر دې نه هیر وي. نه الله د دې ټول یو مثال ذکر کوي. الله تعالی فرمایي د دې ټول مثال داسې دی لکه یو جولاګي وي دا جاله چې دا کور جوړ کړی نو څومره کورونه چې په دې دنیا کې د حشرات الارض پیدا کړی دی الله تعالی او د څومره حشرات الارض کورونه دي لکه د مرغۍ کورونه دي د کارغانو خپل کورونه دي دغه شان دا څومره ځناور چې دي د دې خپل هغه مسکنونه دي کورونه دي دا ټول الله تبارک وتعالى د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دي
او په دې ټولو کې د ټولو نه کمزورې کور هغه د دې مکړي د دې جولاګي دا کور د ټولو نه کمزور انتهایی کمزورې کور دی دومره کمزورې کور چې که معمولي تیزه هوا برانه نو ځان سره کوي الله تعالی فرمایي د غیر الله سره محبت زمانه علاوه د بل چا سجده بل چا رابلل دا بل چا سره د زړه تعلق جوړول هم د کشان دنیا کې موږ وګورو د الله نه علاوه چې د چا سره محبت وي هغه نه یو رس هغه جدا کېدل او الله سره چې د محبت وي نو الله سره یو رس څه دي ملاقات الله به هیڅ کله پرې نه دي په هیڅ ځای کې به بې وسه او بې کسه پرې نه دي او بل چې د چا سره محبت وي نو هغه به یو رس هغه ته نه ستړی شي وایي به بس دی تر څو پورې به چې کوم دی د ستا ضروریات پوره کوم تر څو پورې به ستا مشکلات پیدا کومه که پلار دی نو د زوی کفالت کوي یو حده پورې که زوی دی د پلار خیال ساتي یو حده پورې ضرور ضرور خیال ساتي یو حده پورې که خور د رور خیال ساتي یو حده پورې که ښځه د خاوند خیال ساتي نو یو حده پورې د قبر نه خوا خو بیا خیال نشي ساتلی او که خاوند د ښځې خیال ساتي نو هغه یو حده پورې چې مړ شي نو بیا خو د یو بل خیال نشي ساتلی بیا خو تعلقات ختم شي لیکن یو ذات وحده لا شریک ذات دی چې د هغه محبت داسې شی دی چې په دنیا کې پایدار دی په قبر کې پایدار دی په حشر کې هغه قیمتي دی هر وخت کې هغه قیمتي دی د الله تعالی سره محبت کول پکار دی د الله تعالی سره تعلق جوړول پکار دی الله تبارک وتعالى فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې د الله نه علاوه د بل چا سره دوستانه جوړی د زړه محبت ورسره ساتي کمثل العنکبوت بشان دا غجولاګي د کور دی اتخذت بیتا چې دی یو کور جوړ کړي لیکن وان اوهن البيوت لبيت العنکبوت د ټولو نه کمزورې کور هغه د کور ټولو نه کمزورې لو كانوا يعلمون کاش چې کدی کوی دی یعنی الله تعالی دا یو مثال ورکړي الله وی په دې مثال باندې سوچ وکړه اوس دا مسله استقول پکار دی چې دا بعضی کورونو کې بعضی مکاناتو کې دا مکړی هغه پر کور جوړی آیا د دې دا کور روانول څنګه دي دې کې دوه قول راغلي دي اول دا دواړه قول ذکر کوم بیا تاسو ته فیصله ذکر کوم یو قول هغه دا راغلی دی علما کرام فرمایي چې د دې دا کور روانول دا ښه نه دي ځکه د غار ثور په هغه موقع باندې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کولو د هجرت په موقع باندې نو د غار ثور په خپل باندې دی هغه جاله جوړه کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت د وجنه چې د کافران هغه رانش دا یو خمخلوق دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کړی دی نو ګوره د علماو نه دا قول رالو چې د دې خیال ساتل پکار که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت یو زناورم هغه وکړو هغه قابل احترام شو ولیکن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو قول راغلی دی هغه وایي دا چې کله ډیر شي نو بیا طهروا بیوتکم من نسج العنکبوت فإن ترکه یورث الفقر بیا وایي علی رضی الله تعالی عنہ وایي بیا کور صفا کوي لکه دا چې کله ډیر شي بیا دا غریبي راولي کور کې غریبي راولي نو کا صفائی د چا د دې کوله ګناه نشته یې خلک وایي یاره دا عمل لري کوي دا ګناه ده کوشش کول پکار دی چې مثال دا پکې مړ نشي او کمړ شنو ګناه نشته او که چا صفائی کې کولو او ضمنن پکې دې مړ شو نو د دې هغه ګناه نشته بعض علما وایي د کې زخر شته لکه دا مثال چې الله تعالی ورکړی دی نو دا دې د پاره ورکړی چې دنیا زخریله ده نو د کې زخر د کې زخر شته او باقاعده یو واقعه راغلی ده یو زنانه دی په پوند باندې چچلی و هغې نه د هغې مرګ هم راغلی هغې نه مرګ دې کې زخریله ماده شته کله کله دا استعمالی خپله زخریله ماده ځکه د دې مثال د دنیا سره ورکړی شوی او دنیا زخریله ده نو چې چا سره مثال ورکړی شو د هغه کې هم زخریله ده نو که کور نه انسان لرې کوي د دې دپاره چې علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دې سره فقر راځي غریبي راځي نو دا لرې کول څه ګناه نه ده بل الله تبارک وتعالی فرمایي وما يعقلها الا العالمون الله اذا مثالونه ذکر کومه په دې باندې نه پوهېږي مګر عالمان پې پوهېږي یعنې عام خلک وایي نه پوهېږي نو دې کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې ما دا آیت مبارکه ولستو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې الله تعالی وایي چې په دې مثالونو عالمان کوي نو دلته د عالم نه څوک مراد دی؟ نبی علیہ السلام کو فرمایل هر هغه کس عالم دی د الله پنس چې هغه کې درې سيزونه پیدا شي. یو د الله تعالی کتاب کې غور او فکر کوي، لکه موږ تاسو د غور او فکر لپاره ناست دي. موږ تاسو دا غونډه د درس قرآن دا د دې لپاره ده چې موږ د الله په کتاب کې غور او فکر وکړو، استای کو. نمبر 1 چې د الله تعالی په کتاب کې غور او فکر کوي. نمبر 2 چې کم احکامات او ذکر شي هغه عمل کوي. او نمبر 3 چې کم خبرو باندې الله ناراضه کیږي دا غي نه ځان ساتي. دا کسب عالم د الله په نسبت عالم هغه دی چې د الله په کتاب کې غور او فکر کوي، د الله تعالی په احکامات باندې عمل کوي، الله نه خفه کوي. بس دا کس عالم دی. دا نه چې مدرسې نه فارغ دی، هغه عالم دی خدام د الله په نسبت عالم. الله نه خفه کوي، دعات باندې عمل کوي او د الله تعالی په کتاب کې غور او فکر کوي. بهرحال الله تبارک وتعالى فرمایي دا مثالونه موږ دې لپاره ذکر کوو چې په دې باندې عالمان کوئی شو، د عالم ترجمه ذکر شو. او الله فرمایي اسمانونه او ځمکې ما په حق سره پیدا کړي، په دې کې نښې دي لپاره د مؤمنانو. مثل الذين مثال دا کسانو اتخذوا چې هغه نسی من دون الله سوا د الله تعالی نه اولیاء دوستان او ملګري د زړه مرګري. عام دوستانه خو به مسلمانانو سره کې او دوستانه د هغې تپوس خیر ښېګړه دا به کې، خو داسې دوستانه چې زړه چاته ورکړي لکه عشق مجازي ورسره شروع شو. کمثل العنکبوت په مثال دا هغه جولاګي د جالې دی اتخذت بیتا چې دی جوړی یو کوره. وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت بېشکه کمزورې د کورونو نه هغه کور دا جولاګي دی. لو کانوا یعلمون کاش چې دی پوهېدی ان الله یعلم بېشکه الله تعالی پوهېږي ما هغه باندې یدعونه چې دی بلي من دون الله سوا د الله تعالی نه من شیء څه څه شي وي. وهو العزیز الحکیم الله غالب دی حکمت والا دی. وتلک الامثال دا مثالونه نضربها مونږ بیانو للناس خلقو ته وما یعقلها نه پوهېږي په دې باندې الا العالمون مگر سمجدار خلق. خلق الله السماوات والارض پیدا که الله تعالی اسمانونه او ځمکه بالحق واکثر ان فی ذلک لآیة للمؤمنین بېشکه په دې کې نښه ده مؤمنانو ته. دا مبارکه میاشت ذوالحجې هغه شروع شوه، نو د هغې مطابق ما سهرم عرض کړی و پرون چې دا ډېره زیاته مبارکه میاشت ده او په دې میاشت کې که موږ او تاسو سوچ وکړو نو دا لږ وخت یعنې د 9 ورځو کې دننه ډېر زیات نیک اعمال را جمع شي. لږ غوندې سوچ د انسان کار واخلي نو په دې 9 ورځو کې ډېر زیات نیک اعمال را جمع شوي. یعنی د رمضان المبارک لویه میاشت ده، 30 ورځې دي 29 ورځې دي، خو لیکن په هغې کې دومره زیات نیک اعمال په یو ځای نه دي را جمع شوي او دا 9 ورځې دي او په دې کې په یو ځای باندې څومره نیک اعمال را جمع شوي لکه حج بیت الله ټولو نه لوی عمل، بیا قرباني، بیا تکبیرات تشریک، بیا چې کوم دی نو نفلي روژې، بیا د شپې عبادت او بریتونه او نوکونه او ویښته نه لرې کول، تکبیرات تشریک. لکه انسان چې شماري نو لږ غوندې وخت کې الله تعالی سم خزانه را جمع کړي. دې خزانې نه باقاعده څه ناڅه واخلو. د دنیاوي خزانې هغه چې کوم دی نو فاني دي او د آخرت خزانې هغه باقي دي. داسې خزانې په دې کې الله تعالی ایښي دي، وړو وړو عملونو باندې الله تعالی په دې کې ډېر زیات راضي کېږي. لکه مثال اوس چې کوم دی نو دې کې به آسان اعمال راواخلو. حج هغه خو الله تعالی ټول تاسو موږ بار بار بوځي او ټول مسلمانان دی الله حرم شریف ته بوځي. قرباني د هغې نصاب خو لګیا دی، زه تاسو ته سهاري نامه شروع کړی دی، د هغه هم صاحب نصاب انسان کولی شي. اوس په دې کې یو بل دا چې کوم دی نو عمل دی چې دا اوس نن اعلان هغه سپوږمۍ ولیدې شوه نو سبا یکم دی، نو اوس شپه د شپې چې څوک څومره عبادت وکړي دا لیلة القدر شپې، دا 10 شپې دې باندې الله قسم خوړلی دی. والفجر وليال العشر، الله وایي په 10 شپو باندې قسم وي
مفسرین حضرات فرمایي د لش پیدا د نن پکې پیلانه شپه شو د اختر د شپې سره دا لش پې هغه جوړېږي هر شپه لیلة القدر ثواب ملاویږي الحمدلله موږ ته الله توفیق راکړو الله را باندې فضل او کرم وکړو موږ د ماسخوتن مونږ جمع سره ادا کړو سهار مونږ به انشاءالله الله پاک موږ ته توفیق راکړي موږ د الله نه غواړو چې موږ سهار مونږ جمع سره ادا کړو او د شپې پکې څه ناڅه درجه کې الله هغه چې کوم دی نو راضي کړو د تهجد د انسان پاسې خو دا ډېره لویه خبره ده او که تهجد ته یو انسان وایي یاره زه مزدور یم ټوله ورځ مزدوري کوم دیاړي کوم ما ته ګرانه وي ماسخوتن چې وده کېږي لس اته رکاته هغه نوافل دي وکړي او څه استغفار دی وایي درود شریف دی وایي تر وضو کېدو پورې په لاس کې تسبیح وي او په هغې کې خوب ورله ټوله شپه به الله تعالی په ذکر کې چې کوم دی نو حساب دا پکې ټوله شپه لیلة القدر دی یو روژه چې دی کې څوک ونیسي 9 پکې روژې دي 9 داسې نه چې ټولې ونیسي دا د انسان د وس پورې ده څوک 9 نیوی شي 8 نیوی شي 9 نیوی شي نو یو روژه د کال د روژو ثواب ملایي یعنې داسې ده چې غوټ کال 360 ورځې انسان روژې ونیسي یو روژه څومره لوی فضیلت حاصل شو ښایي کم حضرات هغه چې د قربانۍ اراده لري نو هغه که سړی وي که زنانه وي نو هغه د حاجیانو سره مشابهت وکړي او هغه خپل بریتونه خپل ویښته او خپل نوکان وغیره دا نه واړه کوي د اختر قرباني چې وکړي چاړه راخلي شي هغې نه پس وکړي د دې څومره فضیلت دی د حاجیانو سره د مشابهت وکړو نو بعض فقها وایي دې ته هم د حج ثواب ولیکلو وایي د حج وکړو حج یې نه دی کړی خو ثواب یې ورته هغه ولیکلی ځکه د هغې سره مشابهت کوي لګیا دی بیا تکبیرات تشریق را روان دي د دریو پیغمبرانو وظیفه ده پکې نو الله تعالی ډېر بهترینې ورځې مونږ او تاسو باندې په ژوند کې راوستي او دعا به کوو چې الله پکې مونږ ته صحت هم راکړي او د دې طاعت توفیق هم الله تعالی مونږ ته نصیب وفرمایي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله د ګناهونو معاف يا الله د ټول امت ګناهونو معاف يا الله موږ ته اخلاص نصیب فرمای استقامت را نصیب فرمای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل اتباعات نصیب فرمای څومره بیماران دی الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیب فرمای بیروزګار ته یا الله حلال طیب فراخ روزګارون نصیب فرمای ټول مسلمانان د هر قسم پریشانو مشکلاتو بیمارونو یا الله محفوظ کړي یا الله دا مبارک شپې او مبارک ورځې په موږ باندې راورسېدي خدای پاکه په دې کې موږ ټولو ته صحت سره د کامل طاعت توفیق نصیب فرمای د خپل رضا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رضا توفیق یا الله موږ ته نصیب فرمای یا الله کثرت سره تلاوت ذکر درود شریف عبادات طاعات نوافل روزي توفیق یا الله موږ ته نصیب فرمای کم حضرات چې حج ته تللي دي او هلته کې د حرمین شریفینو زیارتونو کې دي خدای پاکه هر قسم خوشحالۍ نصیب فرمای طاعات او صحتونه یا الله نصیب فرمای او خدای پاکه زموږ د ټولو حاضرینو او د ټولو سامعینو د زنانو د ماشومانو خدای پاکه زموږ د دې غریبې محلې یو فرد هم خدای پاکه او څومره سامعین دي ټول خدای بې حجه پرې مښودلی کې خدای ټول اجیان صاحبانو ګرځولی خدای ټول اجیان صاحبانو ګرځولی خدای ټول اجیان صاحبانو ګرځولی صلی الله تعالی څنګه جی آو جی